اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم د محمد افضل زه د لغړی سره علی لغړی سره تعلق ساتم او ذمہدار تقبی سره تعلق ساتم. زمونږ د اوبو یو معامله روانه وه. زمونږ ډي پی او صاحب علی ته ډي پی او زمونږ کمشنر صاحب کوله کچري په علی کې ولګېدلل او موږ لاړلو چې دا کوله کچری ته زمونږ یو خوشحالي وه او زما زیات وخت په سعودیه کې شه د میډیا والا د ټي وي سره زمونږ تعلق زیات دی. دا موږ لیدل چې تحریک انصاف حکومت ته او کوله کچري لګي او افسران او زمونږ د کې پی کې په دغه کې پاکستان کې د پولیسو منوم یو فخر نو موږ لاړلو هغې کې موږ خپله یو جرګه وکړل. هغه جرګې موږ لاړلو کمشنر صاحب سره موږ د هغې ما بیان ورکړ د تمامې د علاقې په سطح باندې چې په 2008 کې زمونږ دا اسکیم چې کوم دی د اوبو نو دا شی دی او اوس 2019 دی. په دې کې یو ګروپ دی چې هغه ګروپ د دې د ختمولو په سوچ کې دی او کمشنر صاحب زما د طرف نه او د تمامې د علاقې د خلقو د طرف نه او د زنانو د بچو د طرف نه عرض کوم د خدای نوم ته اچوم چې دې منې تاسو ایکشن واخلئ چې زمونږ د اوبه ټیک شي. کمشنر صاحب دی الله پاک عمر کې برکت واچي. هغه زمونږ اکسن چې کومو د اوبو محکمې والا مشر د ضلعي هغه سره خبره وکړله وی اله و بټګرام نه آلائی نه بټګرام ته ځي چې تا د دې اوبو معامله چې ده حل کړله. دې کې زمونږ د علاقې په سطح باندې هم جرګه وشوله. دې کې زمونږ په تحصیل په سطح باندې هم جرګه وشوه. دې کې زمونږ سیاسي لیول باندې د خانانو سره هم جرګه وشوله. حتی د دې دا وه چې موږ هغې باندې هغه ټول سیستم دا وشو چې هغوی یو مطالبه کوله چې زمونږ د دې اوبو مطالبه ده. د کمشنر صاحب په مخ کې هغه کس چې کوم دی سفید خان نوم دی د پښتو یونین کونسل سره د هغو تعلق دی او د هغه سره وغیره ګروپ دی. نو هغه ځای کې دعوه وکړله چې ماله څو پورې نوکری نه شي نو زه دا اوبه نه پرېږدم. نو نوکری خو د لغړی عوام سره نشتی، د لغړی غریبو خلکو سره نشتی، د لغړی بچو زنانو سره خو نوکری نه وي. موږ دا وکړله چې د سیاسي چې کوم زمونږ ایمه صاحب دی ایم پی ای صاحب دی د تحریک انصاف موږ هغوی پسې یو وفد لاړلو. وفد شکل باندې یو جرګه لاړلو. هغه جرګه موږ کېناستلو هغو ته په هغې کې ټولو مشرانو د هرې علاقې کس راغی. هغه ووایي چې دا د اوبو معامله ده او دې باندې تاسو د دې سړي د نوکرۍ مطالبه چې ده نو دا حل کړئ. اکاجان خان دی د فریس نواز رور دی مشر هغوی موږ ته دا حواله راکړله چې د دې زه ذموار شوم د ده له به زه تنخوا په یکسن یې د بټګرام نه وغوښتو او هغې باندې موږ تمام قوم یې وغوښتلو. د قوم سره دا فیصله وکړله چې تمام خلق چې د دا وغوښته او د ټول قوم سره دا فیصله وکړله چې ستا په 3 میاشتو کې به زه تاله نوکري راکوم او که ومې نه کړله نو آلائی ته بیا رایې ته راځه د ما نه تنخوا وړه. موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې د موږ یو قرباني ورکړله غریبانانو له. دا د اوبو یو معامله وه د هر سړي ضرورت او د تمامې علاقې ضرورت و. 18 محلې دي په دې پوره لغړی یونین کونسل سکرګاه لغړی چې کومه ده دا شوله او دې سره وصل جمیړه موزه جمیړه چې یوه ده نو دا هم دې سره شامل ده. دې کې 18 محلې دي لکه چې دا فلانې ځای دی دا فلانې ځای دی دا فلانې ځای دی. د دې ټولو خلق چې دی نو دا د ده نه خوشحاله ومه شو او خیر مخدم یې ول وموکړو. کوم سیاسي جرګه موږ چې تللي نو موږ هم شکریه ادا کړله. موږ چې شکریه ادا کړله موږ هغې نه وروستو موږ سره ګوهر خان دی د هغه ورواره دی تحصیل ناظم و هغه موږ سره شو. موږ له 2 ځله موږ سره راغی اکسن صاحب خواته اکسن سره کېناست. هغې باندې موږ سره دا معامله وکړله چې نیم پیپ ګوهر خان په ځان باندې کېښو چې دا کوم پیپان سفید خان په زبردستی سره په سرکشۍ سره په غونډهګیرۍ سره او زمونږ کسان تللي هلته کې هلته دا تفصیلي دا قصه چې دا د مخکې نه تاسو ته دې ځای ته رسوم. تحصیل ناظم چې موږ سره راغی موږ د اکسن صاحب خواته راغلو نو اکسن صاحب سره زموږ جرګه وشوله. اکسن صاحب موږ ته ووایي چې دې اوبو لپاره مخکې هم ما فنډ مقرر کړی هغه منطقي شو د دغه خلکو د لاسه چې دوی دا لاره دا اوبه دا سیستم یې نه پرېښوده. بیا د هغې نه وروستو چې دی نو هغه فنډ د ما نه لاړ. ما خو دې کې غټ محنت کړ دی خو لیکن سیاسي لیول هم دو سره شامل و. او اوس د ناظم صاحب تاسو سره راغی نیم پیپ په زه راکړم. نیم صاحب ناظم صاحب ووایي ګوهر علي خان ووایي د آلائی نواز خان واره دی چې نیم پیپ چې دی نو دا په ما باندې شو. او اکسن صاحب موږ له یونینونه هم راکړل ساکټ یې هم راکړلي او دا یې ووایي چې اجمیره کې لږ ویډ پاتې دی ویډ مشین دی موږ سره هغه تاسو له هم راکوو او تاسو به لاړ شئ چې کوم د خوړ نه لاندې اوبه لګولي هغه به ځان ته چالو کوئ او بره اوبو باندې به تاسو له زه کار شروع کړم.
موږ دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو. دې باندې خبرې باندې موږ یو فخر وکړو او د خوشحالۍ خبره وه چې 800 خلکو ګرانو ته بچو ته زنانو ته اوبه میلاو شي هغوی ته سہولت میلاو شي. او هم شی دغه کې چې دی نو د اوبو معامله ده چې د اوبو سختي چې ده نو هغه زیاته ده. د اوبو بیاج هر شي بیاج کېږي خو د اوبو بیاج نه کېږي. نو موږ په دې باندې یو فخر وکړو. هلته کې چې موږ لاړو هغه سیستم زموږ ټول خلاص شو، فیصله وشوله. پاشتو ته موږ کسان مقرر کړه چې زموږ کومه کمیټي وه چې تاسې لاړ شئ پاشتو ته او پاشتو کې کار شروع کړئ. هلته چې لاړو دغه ګروپ دا سیستم کړی و چې دې کې پکې 2 3 5 کسان داسې وو چې هغوی یا څه سیستم دی یا څه قصه ده یا څه گیم دی، لیکن هغه خبره بیا هم جوړولو ته پرې نه ښودلله. د هغه نوم سفید خان دی او یو ورور نوم یې زهیر دی او دا زامن دي. ما دا یو 2 3 ځله دا لیدلي ملاقات مې شوی دی، دا د موږ نه ډېر لرې فاصله کې دي. هغوی دا سیستم وکړو چې هغوی د خپل له ټوپکو نه خپل له ډیسونو نه کار واغسته او کنزل او وینا خلکو ته وکړله چې دا اوبه موږ نه پرېږدو. څو موږ له 3 نوکرۍ نوکرو اډر چې دی دا د صوبایي ګورمنټ سره دی، د نوکرو اډر چې دی نو دا د صوبایي حکومت سره دی، دا د ممبر سره دی، دا د ډي پي او صاحب سره تعلق ساتي، دا خو د لغړی زنانو سره تعلق نه ساتي، دا خو د محکمې د پبلک هیلث چې محکمه د هغې سره موږ هغې ورته ووایو چې موږ ورته منت وکړو خو زموږ څه قسم منت هغه ونه منه. منت یې چې ونه منه نو هغه پیپان یې هم مات کړل، پیپان یې هم دغه شانې زموږ مخکې اوچت کړل چې هغې باندې روبرو ګواهان زموږ موجود دي، دا کوم خلک چې کار له تللی هغه پیپان هغه ویړل ځان له خپلو کورونو ته یې ویړل یا یې خرڅ کړل یا یې څه وکړل خو هغه یې اوچت کړه. زبردستی باندې دا شی دا اوبه د 15 میاشتو نه زموږ بند دي د خوړ اوبه او د خوړ نه علاوه دا د 10 کالو معامله ده چې دې من چلیږي. او دقه یو کس دی چې دا کس سره سیاسي خلق شامل دی او د سره نور ګروپ دی. هغه ګروپ په وجې منې په غونډګیرۍ منې په ظلم منې په ماشومانو منې په زنانو منې په پوره ماخلې منې 18 په لغړی کې 18 ماخلې دي لکه چې د هغې ته دا اوبه تللي او 18 ماخلو ته د دې نه فایده میله. اوس موږ دا وکړل چې هغې منې موږ مایوسه شو. هغه فیصله ونه منله سفید خان، هغه د اکاجان خان فیصله سفید خان ونه منله، هغه د اکسن صاحب فیصله سفید خان ونه منله، هغه د تحصیل ناظم چې موږ سره راغی او بټګرام کې هغه ځان منې هم تعاون کې خو اکسن صاحب ته هم منت وکړو. د دې حل پکې جوړ شو چې زما د تره دا خبره وکړله هغې دا قرباني ورکړه زه دا قرباني ورکړم چې دې خلکو ته د دې اوبو دا معامله ازاده شي. هغه مسله چې کومه د هغه حل هغه ونه منله، هغې کې بیا د هغې باوجود هغه سرکشي وکړله او زور یې وکړه، په زور باندې هغه څه وکړلو چې پیپان یې زموږ مات کړل او په زبردستۍ سره چې خلکو ولیدل نو ویړل. بیا موږ د هغې له پاسه جرګه وکړله، موږ هغه خلک ټول قوم موږ جمع کړ. قوم چې جمع کړو نو موږ ویل چې دا معامله د یو کس نه ده، چې دا معامله یا زما ده یا د بل یو جرګیمار ده یا د بل یو، دا خو د تمام محلې ده د تمام واټ ده. موږ په هغې کې دا مسله وکړله چې موږ خلک جمع کړه، هغې باندې جرګه وکړه چې اوس وکړو. موږ دا فیصله منتفقه په هغې باندې وکړله د دې 18 محلو والا خلکو چې موږ ځو تاڼې ته جړا کوو. تاڼې ته موږ لاړلو، ایسیچو صاحب سره موږ میلاو شو، ډي سي پي صاحب سره موږ میلاو شو، هغوی ته موږ خپله جړا وکړه، فریاد وکړو. هغه جړا فریاد باندې څه وشو چې موږ هغوی باندې اف آی آر کټ کړ چې څه قسم باندې دا ونه شوله، بل حل نشتی. حکومت هغه موږ مجبوره شو، په مجبورۍ باندې هغوی باندې موږ فایار کټ کړ. چې فایار هغوی باندې وشو نو موږ خو په دې خوشحالۍ کې وو چې دا سخته مقدمه ده د اوبو معامله ده. ډي پي او صاحب موږ خبرېږو چې ښه ډي پي او دی زموږ او د تحریک انصاف حکومت ښه حکومت دی او زموږ په هغې باندې فخر دی. هغه فخر کې موږ څه وکړل چې موږ هغې په تمه وو چې دوی به پکړ تکړو کړي، د سړي نه به تپوس وکړي، دله به سزا میلاو شي. هغې باوجود د هغې باندې موږ باندې اف آی آر کټ چې دا خو د لغړی نه راغلي او خپل پیپان یې وښلي او لغړی ته یې وړي، لغړی کې د برآمدګي ده. راز الحق نومې دی، هغه زموږ والمین دی، هغه اډر په دې باندې شی دی، هغه د محکمې د پبلک هیل کس دی. هلته د هغه کور خوا کې چېرته پیپان پراته دي نو هلته کې هر دغه کې بوړی کې لغړی هغې خوا کې ټینک دی، ټینک سره پیپان دي. بیا د اکسن صاحب چې موږ له 24 پیپان راکړي نو هغه هم موږ سره هلته پراته دي. دوی دا پولیس تللي یا د سیاسي ماحول باندې لاړل یا عرض ترتیب سره چې لاړل، خو پولیس والا لاړل او د هغه فوټوانو کوم چې موږ له اکسن صاحب راکړي وو زموږ ضرورت دپاره د هغې تصویران یې ووښکل او په هغې باندې الټه باندې راز الحق باندې هم پرچه وکړه، په موږ باندې هم په هغې باندې پرچه وشوه. اوس زموږ د پښتو یو متل دی، یو کس و هغه نوم موسی و، هغه نه ښځه هم لاړله او یره پې هم راغلله. نو موږ باندې هغه قصه موږ باندې وشوه چې اوبه زموږ باندې دي. موږ دا درخواست کوو، اوس موږ دا جرګه وکړله چې پولیسو نه زموږ معامله ونه شوله، د تاڼې نه زموږ معامله ونه شوله، هغه پرچه کراس کړه. آیا اوس موږ حکومت ته دا درخواست کوو، ډي پي او صاحب ته دا درخواست کوو، موږ بټګرام ته خاص کر کې ډي پي او له راغلي وو
چې اوس موږ دغه وفد زو د ډي پي او صاحب سره کینو هغه ته دا جړا کوو چې ډي پي او صاحب زموږ خو دغه توقع نه وه زموږ دغه توقع نه وه بیا د دې نه علاوه نورې چې څومره سرکاري محکمې دي زموږ چې څومره وس کېږي نو موږ هغه وس هغوی ته هم دا جړا کوو چې اوبه زموږ لاړلې بچي زموږ محرومه شو زنانه زموږ د 3-4 کیلومترو کې لرې ځي په سر باندې اوبه راوړي نو یو منګې اوبه چې راوړي دویم منګې هلته نشي تللی نو مال ملیشیا دی زموږ ذمېدار خلک دی غره علاقه د هر سړي سره مال ملیشیا دی هغې له نه هغې له اوبه پوره کېږي نه بچو له پوره کېږي نه په سر باندې څکلو له مونځ اودس له پوره کېږي اوس موږ عرض کوو ډي پي او بټګرام ته حکومت ته صوبایي ګورمنټ ته چې د خدای په نوم منې د خدای په نوم منې د الله په نوم منې د 800 خلقو د زنانو د ماشومانو او د بچو او دا کوم مال ملیشه دې سره انصاف وکړه د انصاف په نظر باندې دوی ته وګوره کوم چې ظالم سفید خان دی کوم چې سرکشه دی کوم چې غونډه دی هغه غونډه چې دا پیپان وړ دی په زبردستۍ چې هغه باندې روبرو ګوان دي او فیار الټه په موږ باندې شي دی موږ ډي پي او بټګرام ته عرض کوو ایجز کوو منت کوو ورته او ډي سي بټګرام ته منت کوو ای سی صاحب ته منت کوو نن موږ هغې ټولو سره دا ملاقات کوو عرض کوو ایجز ورته کوو او میډیا روم والا ته موږ د دوی شکریه ادا کوو چې موږ له دا موقع راکړه زموږ نه دا راپورټ واخیست زموږ دا فریاد دغه چې کوم د غریبانانو د ذمېدارو مات ګوډې خبرې چې دي دا په میډیا باندې وچلي مخکې هغې حکومت ته پته ولګي د دوی دا شکریه بټګرام میډیا روم شکریه ادا کوو احسان صاحب د دې نه علاوه موږ له خبرې هم دومره راتللي نه دا ویډیو زموږ څوک ګوري نو هغه خلکو ټولو ته زموږ په جامه باندې السلام علیکم موږ دا یو خبره پکې پاتې شوې وه د موږ نه موږ بیا په دې باندې خپله بیا د 18 محلو والو خلقو په لغړی کې یو جرګه وکړله پرون او دې باندې دا فیصله وکړله چې موږ دا کوم د کمیټۍ کسان چې نو دا موږ ډي پي او بټګرام پسې ځو ډي سي بټګرام پسې ځو هغې ته موږ دا ایجز کوو دا جړا کوو دا فریاد کوو که دا فریاد زموږ منظور شوه د دې ظالم خلاف کاروایي وشوله موږ ته دا اوبه ازادې شوې نو الله دې ولا جزای خیر ورکړي موږ ټول به ورته دوا کوو زنانه بچي ماشومان به دوا کړي که دا ونه شو نو بیا موږ سره بله لار نشتي خو موږ به هغه زنانه موږ دا منتفقه فیصله کړده چې موږ به زنانه بچي او مال ملیشه ټول لاولو میډیا روم مخکې بټګرام کې موږ احتجاج کوو ته دي او هله به پاسو چې موږ لغړی ته اوبه یا موږ له ګورمنټ زی راکړي او لغړی به دو ته حواله کړو موږ له زی راکړي موږ له نقل مکاني وکړي بل حل زموږ نشتي بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما بعد دا خبره ده چې صاحب زموږ د کلي پیپ د اوبو کټ شوی دی او په موږ ډېره سختي دا ظلم دی او د دې د خدای لپاره دی دا انصاف وشي او موږ له د دې خبرې غور وشي او حکومت ته دا عرض دی زموږ چې موږ له دې ماشومان چارپایان او ټول ډېره سختي لپاره هغه کې د پاتې کېدو ګنجایش ډېر ګران دی د دې دپاره زموږ د دې اوبو غور وشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی ګل خضر د شلنه اوسونکی ما نغړی سر په موږ باندې ډېر زیات ظلم دی او موږ ته اوبه راغلې وې د پاشتو نه هغه پوښلې پیپ مات کړلې سفید خانه دا 15-8 میاشتې وشوې چې اوبه په موږ باندې نشتي ډېره کربلا ده هره دا دی چې موږ خپل جړا فریاد ډېر زیات وکړو بیرته په تاڼو کې په بانه کې په پزان کې هغې غور ونه شو زمونږ مجبوري ده ډېر زیات غریبانان یو او زمونږ حکومت که پوښلې انصاف چېرته انصاف پوښلې حکومت وي نو زمونږ د غور وشي او موږ ډېر زیات مجبور یو په دې خبرو کې جات کې او ماشومانان او زنانه او چارپایه د تندې نه پوښلې بالکل هلاک شو او هغې کې الټه پوښلې موږ پسې جاروزي او موږ باندې پوښلې پرچیانې کوي او موږ باندې رپورټونه کوي نو د دې پوښلې زموږ حرج دی او تاسو ته چې د دې دی زر تر زره غور وشي پوښلې انشاءالله نوم د ممتاز زموږ عرض دا دی چې موږ باندې د اوبو ډېره سختي ده او تقریبا اوبو چې موږ ځو نو ګنټه یو نیمه ګنټه لارې باندې لګي او مخکې چې لاړ شو نو اوبو څه ځای موږ ته معلوم نه دی چې ځای معلوم وي نو سړی جو خپل ټایم باندې ځي ځان له اوبه راوړي په موږ باندې ډېره سختي ده زموږ د دې اوبو غور وشي وایي تاریخ انصاف حکومت دی نو هغه موږ سره خو هغه انصاف ونه شو که نه هغه موږ سره زیاتې کېږي ځکه چې هغه اوبه موږ باندې بند شوي دې باندې تقریبا سامباري خرچه راغلی او په دې پیپ باندې هغه موږ نه مات شوی موږ مخکې به تلو او اوبه به سمولې موږ به لا کور ته نه ورسېدلي
پیپ به بیا موږ نه مات کړی و. تقریبا چې موږ به ګاډي لا کري ورکول 2-2.5 روپۍ به موږ نه هغه واغستې 3,000 پورې. موږ به ماښام کور ته راغلو اوبه به موږ نه بیا ماتې کړې وې. نو دا زموږ حرص دی چې زموږ د دا غور شي د اوبو په موږ باندې ډېره سختي ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی حبیب الله د لغړی د سیرۍ اوسیدونکی مجي او موږ سره ډېر زیاتې دی او په نوم باندې یادېده چې دا تحریک انصاف حکومت دی او په دې کې انصاف کېږي. خو موږ سره هغه بېانصافي وشوه چې هغه په کربلا نه کې د دغه حسنیانو سره شېده د هغې نه وروسته دومره ظلم د چا سره نه دی شېدی لکه موږ سره چې کېږي. چې زموږ زړوکو باندې دا حال دی چې هغې د وینځلو د اوبو سترک نشته. کته خوړو موږ نه تقریبا 3 کیلومتره لرې ولې دومره چې اوبه خو پکې آباد وي نو هغه حکومت ډیم جوړ کړ دی هغه یې ساري کړ دي او نور زموږ په ملک هېڅ درک نشته. موږ د بنې د بازار کې مدرسه چې کومه ده د هغې مدرسې نه موږ په ګاډو کې اوبه وړو. یو ګاډي موږ نه 2-2.5 روپۍ د ګاډي موږ نه اخلي ډاکسن چې هغه 2 ورځو له هغه اوبه نه کېږي. موږ ته ډېره زیاته سختي ده چې نه کېږي نو موږ له حکومت بل ځای راکړي او موږ له زموږ څه حال وباسي. کنې موږ ملک کې بالکل لا پاتې کېدو څه ګنجایش نور نشته دی او موږ سره ډېر زیاتې دی. تقریبا 8 کیلومترو کې دا اوبه راغلي دي او اوس هغه سفید خان باعثه شو هغه پیپونه چې موږ کسان ځي هلته کې کار کوي هغه راځي ورپسې فیرنګونه هم کوي او ټوپک کوي او لوړي او دا ورپسې راوړي سړي هلته نسغلي او پاک په وچ زور منې کړي دي او تقریبا 100-1.5 پورې پیپونه 3 انچي پیپونه چې کوم هغه یې تنه یوړل او موږ هریانه کوي موږ هېڅ بند نه راځي چې موږ تاڼې ته زه خپله ژړا کوو ډي سي پي ته کوو سیچو ته کوو چا ته کوو. نو داسې سیاسي حالات ته چې بالکل هغې کې دغه تاڼه او هر څه چې کوم دي هغه د سیاسیانو په لاس باندې دي او زموږ بالکل غور نه کېږي چې هغې باوجود الټه موږ باندې فیارې کېږي. که موږ حکومت ته ژړا وکړو هغه راځي موږ باندې الټه فیار کوي. اوس د دې د الله رضا دپاره د دې غور وکړی شي او زموږ د څه حال جوړ شي. حاجي په دې کې یوه هفته ټایم موږ ورکړو تقریبا چې دې منې زموږ ډي سي صاحب او ډي پي او صاحب او اکسن صاحب ټول دې په دې باندې یوه هفته کې دننه غور وکړي چې د دې یوه هفته کې غور ونه کړي نو دې نه باوجود به موږ زنانه او ماشومانو سره به راځو او دې میډیا روم په مخه به دا روډ موږ بندو او دلته به موږ کینو ځکه چې زموږ بل څه حال نشته دی چې مرګ دی چې دغه ځای کې دو دې موږ ووژني خو زموږ بل څه حال نشته. موږ نه مالونه د تندې لاسه خراب شو ماشومان خراب شو ټول او ډېره زیاته سختي ده موږ باندې مسلماني چې کومه ده دا په اوبو کې ده چې اوبه نه وي نو سړی به مونځ څنګه وکړي اودس به څنګه وکړي او زموږ حالات ډېر زیات خراب دی او زموږ د طرف نه زو ته دا یو هفته ټایم دی که دې کې زموږ غور وکړو ډېره خرک ونه کړو نو موږ به مکمل خپل د جات کو زنانه سره راځو د میډیا روم چې کوم دی په مخه دی بټګرام کې دې روډ کې به موږ کینو او به موږ د ګاډي وخیجي خو موږ به بیا دې ځای نه پاسونه. زما نوم عبدالستار دی جی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاثیر آلائی او یونین کونسل سګرګاه با مقام د لغړی اوسیدونکی یم. زمونږ لغړی کلي ته د پاشتو ډونډارې نه په 2008 کې یو اسکیم واټر سپلای شوې وه او اوس تقریبا 4-5 میاشتې وشوې چې هغه هلته کې ډونډاره کې سفید خان نومې دی چې اوبه مونږ له راکړې وې جمروز خیراتي فی سبیل الله به راکړې وې او اوس سفید خان څه وکړه چې هغه اوبه یې زمونږ ختمې کړې پیپونه یې اوچت کړه او وایي چې زه خپلې په خاورې باندې د واټر سپلای پیپ نه پرېږدم. د دې نه باوجود جمروز ته وایي چې ته به هم نه پرېږدې جمروز یې مجبوره کړ دی. د دې نه باوجود چې موږ باندې سختي راغله زموږ اوبه ختمې شوې موږ خپلې د موقع تھاڼې ته اطلاع ورکړه او خپله جړه فریاد موږ پولیسو ته خپلې سیچو ته او خپلې تھاڼې ته وکړه. هغوی څه وکړه چې د هغې نه باوجود په موږ باندې الټا ویفیار وکړه. اوس نن سبا زموږ داسې حال دی چې موږ لا د اوبو څه قسم ذریعه نشته دی. زموږ د اوبو څه قسم ذریعه نشته دی نه د مالونو او نه د څکلو زموږ څه بند نشته دی. یو طرف ته سیند دی چې هغه به په 4 کیلومیټرو کې بل طرف ته خوړ دی چې هغه به په 3 کیلومیټرو کې خوړ اوبه چې دي پوه شي نو هغې ته بره ډیم جوړ کړ دی حکومت. زموږ لغړی سر کې د اوبو څه قسم لکه ګزاره نشته دی. نو اوس موږ دغه جړه فریاد دپاره راغلی یو او که زمونږ یوه هفته ټایم دی که په دې یوې هفتې کې زمونږ د اوبو غور زمونږ حکومت وکړه خو ټیک ده که ونه کړه نو موږ خپلې زنانه جات کې دې سره به موږ راځو دې بټګرام ته او د دې روډ کې به موږ پراته یو. موږ سره دا حکومت هر څه چې کوي موږ د تندې نه مرو. موږ باندې دومره سختي راغله چې دومره سختي
به په کربلا کې به هم نه وه لکه نن سبا چې به موږ باندې څومره سختي راغله. نو چې هلته بره موږ مرو نو هغې نه خو دلته د حکومت د سترګو مخامخ پوه شي په دې روډ کې موږ مړه ښه یو. موږ به یوه هفته بعد خپلو جاتکو زنانو سره خپل د کلي تمام خلق به موږ راځو او موږ به په دې بټګرام کې ځان شهید کړو. الله جی او زه د لغړی سیری اوسېدونکی یم جی. په 2008 کې دا سکیم شوی و د پاشتو نه او تقریبا جی 4-5 میاشتې وشولې چې په موږ باندې دا اوبه بند کړي دي. په پاشتو کې یو ظالم دی سفید خان نومې دی، د هغه سره یو ګروپ دی جی، او تقریبا 2008 نه 2019 پورې دا اوبه موږ ته وچلېدي جی. او اوس هغه راپاڅېدل او پیپونه یې مات کړله او ویړله او بدماشي کوي، خلقو باندې فایرینګ کوي. کسان اوبو سمول له به لاړل نو هغه به هلته ووله او فیرینګ به یې پرې وکړه، هغه ځای نه به یې وزغلول جي. په موږ باندې ډېره زیاته سختي ده. موږ ډېر زیات درخواستونه ورکړه، خپل د تاڼې ته لاړلو، هغو په الټه په موږ باندې فایر وکړه. او اوس یو هفته ټایم دی جي، د هفتې ټایم نه بعد که ونه شي نو موږ به دا روډ بند کړو. او تقریبا 800 کورونه دي، 18 کلي دي جي. په موږ باندې ډېر زیات ظلم دی. زما نوم دی پیاب ګل او زه د لغړی اوسېدونکی یم. صورتحال دا دی جي چې زمونږ د علاقې ته 2008 کې د پاشتو یونین کونسل پاشتو نه یو سکیم شوی و چې په هغې باندې کروڑونو روپۍ خرچه شوې وه. کروڑونو حساب و چې 2.5 انچې 3 انچې پیپان و په هغې کې لګېدلي وو او نیم مینه راایسته بیا پکې 2 انچې پیپان لګېدلي دي. هغه پیپان چې کوم دي هغه په دې بنیاد باندې پورته کوي او په دې دعوې باندې ورته کوي چې دې باندې 2 پوسټه و، یو د والمینۍ او یو د لنډمینۍ. د والمینۍ پوسټ چې کوم و د هغې لږې ورځې مخکې هغې اډر وشو او هغه خپل په نوکرۍ باندې بحال شو. او د لنډمینۍ چې کوم دی هغه ولګېده، هغه پیپان اوچت کړه او واپس یې ویړله او پټ یې کړه او ویړه ښه زبردستۍ سره کسان اوبو سمولو پسې لاړه. هغو باندې مطلب دا دی چې دباونه پریشر واچو، فرنګونه یې وکړه او دا یې وویل چې څو پورې موږ ته نوکرۍ 2 نوکرۍ نه میلاو شي نو موږ دا خو به هېر ګز نه شو پرېښلی. نو دا خلک مجبوره واپس خپله خپلې راله، خپله مشوره وکړه. بیا ته مقامي تاڼه چې کوم دا زموږ بنه نو بنه هغې کې دا خبره وکړله چې لکه موږ باندې داسې هغو پریشر واچو او ډزونه مزونه مطلب دا د هغوی فیرنګونه یې وکړه او موږ نه مطلب دا دی چې اوبه منې کړې. نو تاڼې والا چې کوم دی هغه د فریاد ورکوونکو خلقو یعنی فریاد دومره وانه ځکه چې زموږ دغه تاڼه چې کومه ده دا د سیاسي خلقو چې کوم دی اجرې دي، د تاڼې نه دي بلکې دا سرکاري خزانې دو لوټ کړي او سرکاري وردیه غوندې موږ د دې وردۍ لوی احترام کوو. لیکن دو چې کوم کاروبار نن سبا په دې زموږ په دې تاڼه کې کېږي دا د خانانو پرای کېږي، د غریب فریاد په ځای باندې د خان حکم منلی کېږي او مطلب دا دی د غریب فریاد چې کوم دی دا نشي کېدی. پولیس خپل پریشر د وجې نه، خپل ټرانسفر د وجې نه یریږي، لہذا کار هغه کېږي چې کوم دغه موږ یو وفد پوره وفد چې کوم دی د 150 کسانو مفتي حضرات موږ سره هم شاملو پکې او موږ تریو او ډیس می آلائی سره او اسچو آلائی سره چې کوم دی پتانه بنا آلائی چې کوم دی موږ دا وفد ته دی ورسره کېناستي وو چې تاسو لاړ شئ د دې پیپانو تحقیقات وکړئ. نو 2.5 انچې پیپ 3 انچې پیپ د هغو د محلو نه، د هغو د کورونو نه، د هغو د پټو نه، مطلب دا دی چې پټو نه روښې دي او پولیس چې کوم دی بار بار او د علاقې کې دی په دې تصویران واخیستلي چې دا پیپان چې کوم دي نو دا د لغړی والو وړ دي او ځکه مطلب دا دی چې دا د بجلۍ خنبې نه وي، لہذا د بجلۍ خنبو مثلا نه د هغې موږ سره پروف شته دی او د هغې چې کوم شی چې راغستی هغې ورسره ثبوتونه شته دی. کوم شی چې بازار کې اخیستی شوي، کوم شی چې چا کره پروت دی، بیا داسې ځایونو باندې چاپې ولګولې چې هلته نلکې پرتې موجود وي نو هغه یکسن ورکړي دي د علاقو خلقو دپاره مختلفه سکیمونو دپاره پرتې وي نو هغې تصویران هم ایستل دي او د هغې خلاف پرچیانې چې کوم دي زموږ د علاقې په کسانو باندې کړي دي د دې کیس کراس کولو دپاره او د شریر خلق چې کوم دی د دو دفاع دپاره دا کټ دی. نو موږ په علاقې کې کېږي هم داسې کارونه. کوم حقیقت چې کوم دی هغې کراس کول هغو ته ویډیا دي او مطلب دا دی چې بیا چا په پټو کې چې راغلي نو هغو مطلب دا دی چې راغلي د پیپ د سروې نه ګډوډ کړ دی او خپل کورونو باندې ګرځولي دي او مطلب دا دی چې هغې نه غیر قانونه کنیکشن یې کړي دي. ټینک ته اوبه چې کوم دي اوچت علاقه چې کوم ده او کوم چې ټاپ باندې خلق پاتې کېږي هغو ته ډېر زیات تکلیف دی ځکه چې 15 کنیکشن یې هم داسې لاره کې غیر قانونه شوي. اوس موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې اول فرصت کې د اوبو د ځای نه غور وکړی شي او بیا د په لاره کې چې کوم کنیکشن یې غیر قانونه شوي دي
او پیپ چې کوم دی سروې مطابق سرکاري سروې مطابق دی هغه درست کړی شي او ټینک ته د اوبو خېجولی شي. ټینک نه تمام علاقې ته اوبه تقسیم شي، پیپان یې لګېدل دي او نو تمام علاقه به انشاءالله رحمان چې د اوبو لاندې شي او تمام خلک باندې دومره سختي ده نن سبا د اوبو چې زنانه او ماشومانان چې کوم دي اورې کنه سهار وختي کې ځي او د ورځې هغو 2 پیرې نشي کولی او نشي رسولی، یعنې سخته یخني ده او سخته پریشاني ده خلکو ته. لیکن دغه خلک چې کوم دی دو څه باندې کوي، دو نوکري غواړي. نوکري مونږ سره نه د غریب عوام سره جي، دا صوبایي ګورنمنټ سره او مرکزي ګورنمنټ زمونږ تحریک انصاف نه دا توقع نه وه. تحریک انصاف حکومت زموږ په ضلع کې تحریک انصاف حکومت دی او په مرکز کې دی، په ملک کې دی. نو هغې له دا بکار ده که نوکري یا سړی مطالبه کړي او یا نوي شوي اورې که نه، نو هغه دې ولې فوري تورمنې وکړي، هغه دې په دې مطمئن کړي او بهر حال دغه کسان دې دغه حرکتونو نه منې کړي. مونږ د علاقې ته د فوري د اوبو فراهمۍ دغه وکړي. مونږ څو کلي چې مټه کلی دی، ډیری کلی دی او د لغړی کلی دی او دغسې نه غوږې ډیری ده او سیري پایه ده، سیري باله دی او زمان خیل سر دی، ګډ پټی دی، سیدانو سر دی، ټانګو سر دی، جی روبند دی، ککار آباد دی او نسیم سر دی، شامور سر دی. دا چې دی دا یونین کونسل سګرګا سره تعلق ساتي. جبکې دې سره ټاپ منې جامعه چې کومه ده نو هغه هم شامله ده چې هغې کې یو موضوع هغه موږ سره شامله ده. هغې کې یعنې بر شیلنو دی، کوز شیلنو دی او دغه د رنګو دی او کسای ده او تنګي بنجار دی او کورکړی دا وغیره علاقې چې کومې دي دا د دې اوبو نه دغه دي، دا تقریبا 21 محلې دي. بغلا کوي دا سیدي دا ټول پکې شامل دي. نو په دې وجه باندې لکه دا دومره کلي خلک چې کوم دی دا د اوبو نه محرومه شوی دی. مونږ کوم درخواست مخکې ورکړی، وزیر اعلی پورې درخواست تللی، جي ډي پي او ته هم درخواست راغلی، تمام ضلعي افسرانو ته زموږ درخواستونه راغلي دي. مونږ سره اوس هم دا درخواستونه پراته دي او دا درخواستونه چې کوم دي تمامو افسرانو ته مونږ لېږلي دي. لیکن که کاروایي مطابق باندې کوم تاڼې ته زموږ واپس اطلاعي راشي چې دې باندې غور وکړي او دې باندې کاروایي وکړي، نو هغه تاڼې والا هغه سیرې کې وغورځي، ځکه چې هغو ته سیاسي سرپرستي حاصله ده جي او سیاسي دباو د لاندې خلق دی. هغو سرکاري تورمنې او یا مطلب دا د قانوني تورمنې کار نشي کولی. مونږ د دې دپاره اوس میډیا روم ته راغلي یو او د دې دپاره مونږ تمام افسران بالا چې کوم دي هغو ته مونږ درخواست کوو. اول نه خپل آلائی نه شروع کوو چې اس ایچ او دې په دې باندې ایکشن واخلي، ډي ایس پي دې په دې ایکشن واخلي، په دې معامله دې غور وکړي، اے سی دې په دې معامله غور وکړي، ډي پي او صاحب ته مونږ درخواست کوو، انټي کرپشن افسر ته مونږ دا درخواست کوو، د بټګرام والو ته کوو او دې نه علاوه چې کوم دی خیبر پښتونخوا ډي سي ته مونږ دا دغه کوو. دې نه علاوه چې کوم دی یعنې ډي آی جي ته چې دی نو مونږ هم درخواستونه کړي دي او د وزیر اعلی ته مونږ هم درخواست لیکې کړی دی او دې نه علاوه چې آرمي چیف ته چې کوم دی مونږ هم عرض کوو چې آرمي چیف زمونږ جنرل قمر جاوید باجوا ته مونږ هم د درخواست کوو او دې نه علاوه چې کوم دی ډایرکټر جنرل پېښور یعنې ډایرکټر جنرل یعنی نائب قومی احتساب بیرو پېښور والا ته موږ هم د درخواست کوو او ډایرکټر جنرل قومی احتساب بیرو اسلام آباد والا ته موږ هم د درخواست کوو. موږ تمام افسرانو ته مزید په لږ ساعت کې انشاءالله تمام افسران چې کوم دي هغو ته خپل په ځای لیټر خپل په ځای درخواست کوو او موږ میډیا ته هم دا بیان ورکوو. لہذا په دې کې دا درخواستونه چې زموږ دي دا خبرې چې کومې دي زموږ د مخلص ټیم ته د حواله کړی شي، ایماندار ټیم ته د حواله کړی شي او په خپل سمې باندې د دا محکمې افسران بالا دي د دې چې کوم دی د دې غور وکړي او کنه دا د زر تر زره د اوبه د بحال کې ظالمانو خلاف د نوټس واخلي د باندې یعنې د عبرتناک سزا دی ته